ډاکټر صاحب په صحت کارت کې تاسو سره کم سہولت موجود دی؟ شاید به زموږ سره په صحت کارت کې د ټول نو مخکې دا ده چې کوم د ماشومانو یا زنانو چې کوم د اولاده مسلې وي هغه تمام تر سہولتونه کا اپریشن وی کنار ملي دا فری دي. هغه سره زموږ سره جنرال سرجری نه کې هغه اپنډکس وی هغه سره مطلب د تریخي پتری وی د ګردو پتری وی تمام ګردو اپریشن د مثانه اپریشن وی د دماغ اپریشن وی د ملا اپریشن وی دغه سره د اډوکو اپریشنونه وی دغه سره چې کوم نه مطلب مې دا چې نور داسې سہولتونه لکه د ماشوم په شیشه کې بندوندي ان آی سی یو پی آی سی یو پاکي سی ټی سکین. الحمدلله زمونږ هسپتال چې د انصاف هسپتال دا جست لایک یو ټرشري کې بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد امدا محال موجود ام په کراچۍ کې انصاف هسپتال کې ډاکټر حافظ محمد یار زما پسند کې ولاړ دی. د دنه به تپوس کو د صحت کارت په حواله زیاتر په سوشل میډیا صحافواګانې خورېږي چې صحت کارت ختم شو یا شته یا نشته. په دې حواله به دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب څنګه خیر دی شاید وای جزاک. ډاکټر صاحب اکثر مونږ ورو په دې سوشل میډیا چې صحت کارت ختم شو دا حقیقت دی؟ د ټول نو مخکې شاید وای مونږ تاسو ته هر کله وای چې تاسو انصاف هسپتال ته راغلی او دویمه دا چې تاسو د سوال مطابق چې ټول نغټه خبردار غدار چې د صحت کارت چې کوم معاملات دي هغه فلحال هم په کراچۍ کې اکټیو دي او څومره خلک چې دي چې هغوی سره د کې پی کې د ګلګت بلتستان د پنجاب د هغوی پرمنټ مستقل پتې دي د هغو تمام تر علاجونه اپریشنونه هغه اپریشن د هر شي وي که د سترګو وي که د غاښو وي که د ملا وي که نیرو وي که جنرال سرجریانې وي دا ټول فری اف کاسټ دي. لیکن هغې دپاره د ټول نه غټ شی چې دغه دا دی چې مریض یو ورځ نیم ورځ مخکې راتګ وکړي خپله انټري وکړي چې هغه ته بعد کې مشکلات نه وي. اچانک مریض چې سډنلی او یا په هغه عین موقع چې موږ ته راشي بیا هغه موږ ته سمبالول ډېر مشکل وي. ولې د صحت کارت والا هغه مریضان د ټول نه مناسب وي چې هغوی مخکې خپله انټري کړي وي هغوی هغه بیماري د خپل پراپر تشخیص شوی نو بیا لہذا هر سړی د هغې نه استفاده اخیستی شي او مستفید کیدی شي. دا صحت کارت دلته کراچۍ کې خو پښتانه اکثریت زیات لري. آیا د پنجاب خلک یا د خیبر پښتونخوا کم خلک په صحت کارت علاج کولی شي؟ بهرحال لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته خبره وکړه هغه خلک په کراچۍ کې زیاتره زموږ پښتانه اوسېږي د کومو خلکو چې ایډرس هغه مستقل د کې پی کې دی یعنې د هغو مستقل پته چې دا هغه د پنجاب ده یا مستقل پته چې دا هغه د کې پی کې ده یا د ګلګت بلتستان ده یا د چترال ده هغه تمام تر هغه خلک د دې کارت نه فایده اخیستی شي. د کومو خلکو چې مستقل پته د کلي وي د دې ځای نه وي اوسېږي د دلته لیکن مطلب مې دا دی چې د هغو مستقل پته په شناختي کارت باندې رکلي ده. اچھا دویمه ټول نغټه خبره دا ده هغه دا چې د صحت کارت دپاره د صحت کارت جوړولو ضرورت نشته. د چا سره چې خالي شناختي کارت دی یا د بچیانو سره فارم بی ده نو هغه خلک ټول اهل دي او خپل علاج شي کولی په صحت کارت کولی شي. ډاکټر صاحب په صحت کارت کې تاسو سره کم سہولت موجود دی؟ شاید به زموږ سره په صحت کارت کې د ټول نو مخکې دا ده چې کوم د ماشومانو یا زنانو چې کوم د اولاده مسلې وي هغه تمام تر سہولتونه کا اپریشن وی کنار ملي دا فری دي. هغې سره زموږ سره جنرال سرجری نه کې هغه اپنډکس وي هغې سره مطلب د تریخي پتری وي د ګردو پتری وي تمام ګردو اپریشنونه د مثانې اپریشن وي د دماغ اپریشن وي د ملا اپریشن وي د هغې سره د اډوکو اپریشنونه وي د هغې سره چې کوم نه مطلب مې دا دی چې نور داسې سہولتونه لکه د ماشوم په شیشه کې بندوندي ان آی سی یو پی آی سی یو پاکي سی ټی سکین. الحمدلله زمونږ هسپتال چې د انصاف هسپتال دا جست لایک یو ټرشري کې هسپتال دی چې تمام تر سہولتونه د بلډ بینک نه والا د وینټیلیټر نه والا د ان آی سی یو نه والا د ایم آر آی نه والا د سی ټی سکین نه والا د ایکو نه والا تمام تر سہولتونه په هسپتال کې په یک وخت خلکو ته ملاوي شي په اسانۍ باندې. دا په صحت کارت باندې کولی شي او دې کې دوايانې مور کوي دوايانې چونکې کله چې مریض داخل شي زموږ سره او دغه چې کوم پروسیجر نو بیا تمام تر دغه هر څه فری دي هغه به په کارت کې راځي. د دې نه مخکې اوپیډی مریض یا نارمل مریض بالکل صحت کارت والا هغه یعنی هغه په نه کېږي چې کوم نارمل مریض اوپیډی والا د اوپیډی نه بغیر چې کوم آی پی ډي مریضان چې کله د هغې د بیماري تشخیص وشو او مریض چې کوم دی داخل شي په هسپتال کې به هر څه دغه فری دي هغه نه مخکې څه فری نه دي. ډاکټر صاحب ستاسو د دې هسپتال ایډرس زمونږ خو چې کوم کرنٹ ایډرس دی دا مین سپر هایوے ده په سپر هایوے باندې یو سوسایټي ده چې هغې ته کوټه ټاون وایي. ټول خلک د دې نه واقف دي چې سپر هایوے باندې یو د بس اډه ده چې هغه ته ډایو بس اډه وایي. د دې ډایو بس اډې ته شاته انصاف هاسپټل دی دا ته کوټه ټاون ده سیکټر 3 ورته وایي نو په هغه ځای کې دا واقف دی. مین سپر هایوے ده خلک چې مین شاره باندې حیدرآباد ته ځي دا سپر هایوے ده د هغې سره مین ډایو
بس اډه ده د هغې شاته انصاف هسپتال دی. مننه شي. جزاک کتونکو تاسو ته معلومه چې زه همیشه د جعلي پیرانو خلاف کاروي کوم او بیا کراچۍ ته چې زه رالم د هسپتال د زه خپله مریض وم راغلی وم دلته زما اکثر به د خلکو نه اورېدل چې صحت کارت بند شو کار پې نه کېږي یا کم قسم علاج کېږي. دلته چې ما وکتل نو د صحت کارت علاج موجود و. ما هم په زړه کې دغه هڅه وکړه چې په تلو کې دغه څومره هم چې په کراچۍ کې زموږ پښتانه پاتې کېږي چې دوی ته یو پیدا ورسوم دغه معلومات ورکم چې په انصاف هسپتال کې هم دا د پښتنو دی د دې اوسېدونکي دي دلته هم د صحت کارت علاج موجود دی. شاید صاحب دا زموږ سره لیبارټري ده. موږ سره تقریبا ملټیپل مشینان لګېدلي دي. موږ سره سلیکټر الایزا مشینان دي. دا هم الایزا مشین دی. په دې باندې موږ ای بي جیز مشینان موږ سره اصل دي. مطلب اورال تقریبا د روټین ټیسټونو خو اورال کېږي. موږ سره سپیشل هم دا سپیشل کیمستري ده. دا چې تاسو ګورئ دا بایو کیمستري ده. د هغه نه علاوه دا پیراسیټالوجي ده. هغه چې کوم دا هیماټالوجي ده. نو موږ سره تقریبا اورال 60-70% ټیسټونه چې کوم دي هغه دلته کېږي. هغه کې موږ سره سی بي سی یو سی ای الکترولایټ کوم چې سپیشل ټیسټونه دي هغه کېږي. نور فردر چې پی سی آر به موږ ان قریب مایکرولیب هم کولاو کړی هغه هم ویزټ وکړو. نور چې کوم پی سی آر دی هغه لپاره ان شاء الله موږ ان قریب اپلای کوو. دغه څو ټیسټونه چې سپیشل دی هغه موږ بهر ته لیکو. نور اورال تقریبا ټیسټونه موږ سره دلته کېږي. السلام علیکم شاهد صاحب. دا چې کومه ده دا اوس موږ ان آی سیو طرف ته رالو. ان آی سیو چې کوم زموږ سره تقریبا 14-15 کې قریب انکیوبیټر دي. دا ان آی سیو ده. په ان آی سیو کې موږ سره تقریبا کته وګورئ نو 14 انکیوبیټر دي. د انکیوبیټر سره سره موږ به چپړې وباسو او دغه سیدنه به نه وځو. نو دا تاسو ګورئ دا زموږ سره انکیوبیټر دي ماشاءالله. او دا غن علاوه زموږ سره دا چې کوم دي وینټیلیټر دي زموږ سره 4 وینټیلیټر دي د پیډز والا. او الحمدلله زموږ سره ویل چې کوم د پیډز ډاکټران دي هغه هم موجود دي هر وخت موجود دي. او نور چې کوم د ان آی سو سره ریلیټډ کوم هم کیسونه الحمدلله هغه موږ په بهتر طریقې سره ډیلیور کوو. شاید چې موږ سره بلډ بینک فیسیلیټي هم شته. انصاف بلډ بینک رجسټرډ کوم چې متعلقه اداره چې کوم دي دا غونه رجسټرډ دی دا بینک. دا چې کوم زموږ سره متعلقه ادارې دي هغه نه رجسټرډ بلډ بینک دی. زموږ انصاف بلډ بینک دغه سره سره موږ سره دا مهربان بای دی زموږ د بینک چې کوم دی انچارج دی دا د ټیکنیشن دی د بلډ بینک. ور سره موږ سره چې کوم ټول ګروپونه ویني الحمدلله موږ سره موجود دي. کاغه ای پازیټیو دی ک نیگیټیو ګروپونه دي. تقریبا زموږ سره اورال ګروپونه الحمدلله موږ سره هر وخت اویلیبل موجود دي او ملاويږي. پیشنټ یو قسم هم څه پرابلم نه راځي. کله ویني کم هم مریض ته ضرورت وي الحمدلله ایټ ا ټایم دلته هر قسم بلډ ګروپ ملاويږي. شاید څه چې زموږ سره کومه دا آی سی یو دا اوس موږ آی سی یو ته ځو. دا چې زموږ سره کومه دا آی سی یو دا دا زموږ سره تقریبا 30 بیډډ آی سی یو دا. موږ سره په دې کې وینټیلیټر هم دي. موږ سره چې کوم کریټیکل څومره چې هم پیشنټ وي هغه موږ سره الحمدلله اوس کته دا وګورئ دا ماشوم هم په وینټیلیټر باندې پروت دی په وینټ باندې اوس پروت دی. نو زموږ سره چې څومره هم دا کریټیکل کیسونه راځي هغه تر وینټیلیټر ضرورت هم وي نو الحمدلله موږ سره په آی سی یو کې هم تقریبا 4 وینټیلیټر موجود دي. که اوس تاسو ګورئ دا ماشوم هم په وینټیلیټر پروت دی. ان آی سی یو تاسو وکتل هلته هم ماشومان په وینټیلیټر باندې پراته نو الحمدلله موږ سره ایټ ا ټایم وینټیلیټر هم موجود دي. نو ټوټل تقریبا د آی سی یو چې کم هم پروتوکول هغه موږ باوک باندې پالو کوو او دغه سره سره هر څه موږ الحمدلله موجود دي. او څومره چې بیډونه لګېدلي ټول الکتریکل بیډونه دي جاپانیز بیډونه دي. او زموږ سره چې کوم سټاف دی الحمدلله د آی سی یو ویل سټاف دی. دغه سره زموږ چې کوم کنسلټنټ راځي میډیسن راځي یا پلمونولوژیست راځي څومره چې راځي الحمدلله ټول بهترین او بهترین پروفیسر اعلی پروفیسر نه کوي. تاسو دا هم پیشنټ وګورئ دغه ټریکوسټ می شوی دا کدا پیشنټ وګورئ دا هم د اس او بي سره راغلی دی الحمدلله اوس د مخکې نه بهتره دی. او کوم چې نارمل جنرال واډونه
هم موږ سره شته کته دا سی وګورئ دلته موږ سره ډیلکس رومونه هم شته سپیشل رومونه هم شته او تقریبا اوورال پیشنټ چې څومره هم دلته پیشنټ راځي نو ټولو ته ښه ویل سهولت موږ ورکو او هغه سره سره موږ سره تقریبا ټول اوپن ښه کولاو وی آی پي تاسو دا رومونه وګورئ نو په ټولو کې الحمدلله پیشنټ ایډمټ دي او موږ سره تقریبا 100 کې قریب واډونه دي په هغه کې موږ سره جنرال واډونه هم دي په هغه کې موږ سره سیمه پرایویټ دي پرایویټ رومونه هم دي او دا هغه سره سپیشل او ډیلکس رومونه هم موږ سره موجود دي ټوټل فیمیل واډونه دي موږ میل او فیمیل چې کوم دي هغه په دوه حصو باندې ډیوایډ کړی دي نو تاسو وګورئ دلته ټول فیمیل واډونه او ټول د میل واډونه دي برابر زموږ سره ټول جنرال हमारा नर्सिंग काउंटर है फीमेल साइड पे ये हमारे नर्स है तो हम इससे पूछेंगे कि हमारे पास कितने पेशेंट एडमिट है और पेशेंट की अभी तबीयत कैसी है तो ये हमारे स्टाफ है आप खुद भी पूछ सकते हैं बेटा कैसे कितने पेशेंट आपके पास एडमिट है सर हमारे पास 5 पेशेंट हैं अच्छा अभी कैसे पेशेंट की तबीयत ठीक है सही है डॉक्टर ने राउंड किया था जी सर किया देख लिया था सर? देख लिया शाहिद भाई मंग सरा द कॉलेज हम फैसिलिटीज था जलता मंग सरा कॉलेज की BSN नर्सिंग दागा सरा सरा CCT LHV मिडवाइफरी और द सिन गवर्नमेंट सरा चुमरा का 16 डिप्लोमा रिलेटेड आगा हम मंग सरा की गया अल्हम्दुलिल्लाह दादा मंग सरा कॉलेज दे दा चिता सुगो रही दा स्किल लैब दे उस मंगरालू स्किल लैब था पर स्किल लैब्स की दलता मंगा माशुमान होता द स्किल पर बारह की टोल फैसिलिटीज प्रोवाइड को चिता सो पेशेंट आशी पेशेंट बात संगा रिसीव कवई दागा सरा पेशेंट CPR संगा की द पेशेंट मतलब द पेशेंट पर बारह की टोटल मालूमात IM IG इंजेक्शन संगा लगी दागा सरा सरा आर्टोस्कोप माने चमंगा कम पेशेंट गुरु क्रश जमंग सरा लाइफ सेविंग ड्रग कम दी नो दागा पर बारह मान दी मंगा टोल जमंग सरा चुमरा दे BSN सुरंटान दी के LHV वाले दी के मिडवाइफरी वाले दी नो अल्हम्दुलिल्लाह दा फैसिलिटी हम मंग सरा चिकम कॉलेज दे हेवियन कॉलेज आप नर्सिंग कराची नो दे मंगा दा टोटल फैसिलिटीज चिकम दी सुरंटा प्रोवाइड को او داغه سره نور هم موږ سره لیبونه دي که تاسو هغه وزټ وکړئ دا چې کوم دی دا سکیل لیب دی د سکیل لیب سره زموږ دا ډمیانې پکې ټوټل تقریبا اوورال موجود دي دا وخلا کوم دی دا LHV ریلیټډ سره د کومه موږ ورخو چې کوم چې بیبي چې کومه دا څنګه ډیلیور کیږي دا سره سره چې ګاینی سره ریلیټډ څومره هم کې سونې نو هغه موږ په دې باندې سټاف ته خاص کر کې LHV میډوایپری والا ته موږ ورخو दागा सरा सरा तासु को गोरे शायद से मंग सरा टोल एम्बो बैग लेरेंजोस्कोप ऑटोस्कोप तकरीबन टोटल सामान چې کوم زمونږ سره دی هغه زمونږ سره دلته په الماریانو کې موجود دی د سره یو ټیچر وی دا سره سره چې کوم سورنټان وي زمونږ سره 25 سورنټان دلته راځي او هغه تر یو سورنټ سره د 12 کې انټروډکشن او هر څه کیږي شاید سے تاسو سکل لیب وزټ وکړو دا چې کوم دی زمونږ سره کمپیوټر لیب دی کمپیوټر لیب کې چې موږ سره تقریبا اراوند 50 کمپیوټرز لګیدلي دلته نیټ سیستم او تقریبا ملټي میډیا پروجیکټر دا ټول لګیدلې دي نو دلته تقریبا په یو وخت باندې 50 سورنټانو کیپیسټي موږ سره شته چې هغه په 50 سلکان په یو وخت باندې کمپیوټر یوز کی کم چې دا غوسه ریټډ کم پروګرامونه نو الحمدلله موږ سره دا کمپیوټر لیب پتا سو غوړی نو په ډېر کم انسټیټیوټ کې دا سه کمپیوټر لیب چې هغه تقریبا 50 کې قریبي نو زموږ سره الحمدلله 50 کې قریب کمپیوټر دی ټول ماشاءالله په ورکینګ کې دی او ټول نیټ کنیکشن ټول وتا دی شاید صاحب دا چې تاسو کوم ولیدا نو دا زمونږ اناټمی لیب دی په دې کې موږ سره تقریبا اوورال ارګن چې څومره دی هغه موجود دی په دې کې موږ سره تقریبا 25 سورنټانو کیپیسټي دا 25 سورنټانو په یک وخت باندې کلاس اغستل شي او په دې کې تاسو وګورئ ټول ملټیپل بون دی موږ سره آی دی DNA سټرکچر دی یورینری سیستم دی دا سره سره برین دی سکل دی ایلبو جوائنٹ مطلب ملټیپل څومره چې زمونږ سره د BSN سره ریلیټډ څومره هم بونونه دی داغه سره چې کم هغه ته ریکوایرډ دي نو هغه الحمدلله ټول هم په دې اناټمی لیب کې موږ سره موجود دي
شاهد صاحب دا چې کوم دی دا زمونږ ساينس لیب دی په دې کې زمونږ سره تقریبا 20 کې قریب الکترونیک مایکروسکوپ دی دا سره سره زمونږ کیمیکل اورال څومره چې د بي اس ان لیب کوم ریکوایرډي پاکستان نرسنګ کونسل ته چې کوم هم ریکوایرډي الحمدلله موږ ډېر په غټه سطح باندې ساينس لیب جوړ کړي دا سره که تاسو دغه سی وګورئ کدلته وګورئ بیکری وغیرہ ټوټل زمونږ سره الحمدلله هر قسم سامان موجود دی صاحب دا چې کوم ده دا زموږ سره لایبرری ده د کې تقریبا 3000 اراوند بوکس دي او دا د بي اس نرسنګ ورو د پاره دلته چې کوم نرسنګ او په دې کې تقریبا زموږ سره د 50 سټوډنټانو په لایبرری کې کیپاسټي شته او دلته الحمدلله څومره چې ورال بوکسونه دي هغه هم موږ سره موجود دي کم سے کم 3000 بوک موږ سره موجود دي په دې وخت ډاکټر نظام صاحب کوم خلک دلته تاسو سره رابطه کول غواړي په صحت کارت باندې نو هغه خپل نمبر په سکرین باندې وای ښه د ټولو لومبۍ خو به زه ردیزي ایډرس تاسو ته وایم پی بي 25 سیکټر 3A کوټا ټاون سپر هایوے کراچي او تاسو ته به زه خپل نمبر هم درکم که څوک زما سره رابطه کول غواړي یا د صحت کارت په حواله سره زموږ نه څه تپوس کول غواړي نو په دې نمبر موږ سره رابطه هم کولی شي په دې موږ سره تماس هم نیولی شي 0305 903251 0305 9032 251 په دې نمبر موږ سره هغه رابطه کولی شي کتونکو بالکل کراچي سوراب بورډ الاسب سکوير د علاقې ته ویل کېږي دلته د انصاف په نوم باندې یو غټ اسپتال هم د ویډیو کې موږ تاسو ته ښودو چې په دې کې کالج هر سہولت موجود دی دلته خلک ټریننګ هم حاصلوي او بیا ما هم غوښتله کوله چې پتلو کې د خپلو پښتنو ته یو د خیر کار وکړم هغه خلکو ته کوم چې دلته غربت لري مزدور کار دي ځکه وطن کله چې انسان پرېږدي نو د مجبورۍ نه پرېږدي هغوی دلته راغلي په دې ښار کې ورک دي د ځان نه یادېږي خو د رڼاګانو په ښار باندې خو یقینا چې دلته مایوسي ده د غربت منډې دي هر سړی په ځان دی نو بیا په دغه کې چې دلته ما وکتل د صحت کارت سهولت موجود و د هغې نه مې پوره انټرویو د دوی نه واخیسته چېرې دغه عوام هم د دغې صحت کارت نه فایده ترلاسه کړي صحت کارت بند نه دی تاسو کولی شئ په انصاف اسپتال کې د صحت کارت د لارې خپل علاج انصاف شفاخانه